السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې د ګروپ ټول ملګری بخی الله یو روغ جوړ ساته. پرونه سبق به تاسو اوریدلی او داغه سبق په اوریدو سره تاسو په علم کې به د قران په باره کې اضافه هم شوي. او دغه دوه ورځو کې مونږ چې کوم سبق بیان کو داغه خلاصه یو پیرس تاسو په مخ کې بیا ذکر کوم چې د ټول نه اول د قران نومونه چې هغه 15 نومونه داسې وو چې قران د خپل ځان د پاره په خپل ذکر کړي. بیا پاغه 15 نومونه کې د ټول نه مشهور نوم د قران وو. دویم د قران معنی وا چې د قران معنی راځي قران هغه کتاب ته ویل کېږي چې هغه ډیر لوستل کېږي. دریم چې قران ته قران ولي وای دا غي وجه ما ذکر کړی و تاسو ته چې قران ته قران په دی وجه باندې وای چې دا قران به د قیامت د ورځې پورې لوستل کېږي او قران واحد داسې کتاب دی چې په ټولو دنیا کې د ټولو کتابونو نه زیات قران لوستل کېږي. نو په دی وجه ته قران ویل کېږي. بیا پرونه سبق داو چې انسان ته علم په څو څیزونو سره راځي. هغه کې موږ درې څیزونه ذکر کړو چې یو پای کې د انسان 15 اندامونه سترګې، غوږونه، پوزه، جبه، لاس او خپې چې دې په ذریعه سره انسان په علم کې اضافه کیږي او انسان ته د دې 15 اندامونو په ذریعه سره د وشي علم کیږي. خو په کم ځای باندې چې د دې 15 سيزونو هغه کار ختم شي دا غزنه بیا عقل کار شروع کی. خو د عقل دایره هم د یو ځای پوری ده. د عقل هم دا سینه چې بلکې هر ځای کې کار کوي بلکې بعض ځګونو کې بیا عقل کار نه کوي. د عقل په ذریعه سره یا د عقل په ذریعه سره یو څه د علم نشي حاصلې ده. دا غیر پر بیا دریمه ذریعہ الله پاک د وحی مقرر کړي چې دا غي وحی په ذریعه سره الله پاک انسان ته د یو شی علم ورکړي. لکه پسترګو سره موږ د انسان جسم معلوم کو، دا غیر رنگ موږ معلوم کو، د لاس په ذریعه سره یا د خپې په ذریعه سره موږ د انسان د جسم نرمي او سختی معلومه کړه. د عقل په ذریعه سره موږ دا خبره معلومه کړه چې د انسان الله پاک پیدا کړي. خو وس اخوا زموږ عقل کار نه کوي چې د انسان الله ولي پیدا کړي او د انسان د پیدایش مقصد څه دی او الله پاک په کم کارونو خوشحاليږي او په کم باندې خفقيږي. دا خبره د عقل په ذریعه سره نه معلومه دي. نو دا غي د پر الله تبارک وتعالى د وحي سلسله مقرر کړه چې دغه ټولو خبرو جوابونه مونږ ته بیا د وحي په ذریعه سره میلاو شو چې انسان پیدا د سره پاره ده. د انسان په کم کارونو الله خپکیږي او په کم باندې الله پاک خوشحاليږي. نننی سبق کې بدا خبر وکړو چې وحي ست ویل کېږي. د وحي خپل معنی سره راځي. نو د وحي معنی دا پتا دی سره یوې خبرې طرف ته اشاره کول. وحي معنی دا پتا دی سره یوې خبرې طرف ته اشاره کول. دغه اشاره په आवाज سره هم کېدای شي او دغه اشاره د انسان په اندامونو سره هم کېدای شي. چې انسان چاته اشاره کوي د لاس په ذریعه سره یا مثال په تور چاته اشاره کیږي د आवाज په ذریعه سره. نو دا د وحي معنی شو. او بیا په شریعت کې وحي څه ته وایي؟ نو په شریعت کې وحي ویل کېږي چې د الله پاک کتاب یا د الله پاک کلام هغه یو پیغمبر ته راوړی شي. نو دې ته وحي ویل کېږي چې د الله د طرف نه د الله کتاب یا د الله کلام د الله په پیغمبرانو کې یو پیغمبر ته ورکړی شي. نو دې ته وحي ویل کېږي. بیا د وحي تعلیمات څه دي؟ نو عموما وحي نازلېږي د دینی امور په باره کې چې الله داغي کې د منځ خبر ورکړي، د حج او د زکات یا د معاشري کې د ژوند د تیرول اصول بیانېږي. خو کله کله د ضرورت په بنا باندې
الله پاک خپل پیغمبرانو ته د وحي په ذریعه سره د دنیوي کارونو خبر هم ورکي او علم هم ورکي. لکه الله پاک نوح علیه السلام ته د کشتۍ جوړول د وحي په ذریعه سره خولیو، یا الله پاک آدم علیه السلام ته د شیزونو نمونه هغه د وحي په ذریعه سره خولیو، یا داوود علیه السلام ته د زغری د جوړولو طریقه هم د وحي په ذریعه سره خوري شي. او عموما وحي د دینی کارون د لپاره نازلېږي. بیا د وحي اقسام سودي، نو وحي په درې قسمه ده. وحي په درې قسمه باندې کیږي چې پای کې نمبر 1 قسم وحي قلبي هغه ته وای د زړه وحي چې په دې کې د فرشتي شکل نه، یعنی فرشتہ په خپل اصل شکل کې یا د انسان په شکل کې نه راځي، بلکې د پیغمبر پړه کې الله پاک یو خبر واچي او دا خبر اچول د خوب په حالت کې هم کې دي شي، او دا خبره پړه کې راتلل اغا د یخوالی یعنی چې سړی اودنې په هغه حالت کې هم کې دي شي. لکه الله تبارک وتعالى ابراهیم علیه السلام ته د خپل زوی یعنی د اسماعیل علیه السلام د ذبح کولو حکم وکړو، خو د وحي وشوه، خو دغه وحي د خوب په ذریعه سره چې ابراهیم علیه السلام خوب ولید، نو دې ته وحي قلبي یعنی د زړه وحي ویل کېږي. دویمه وحي هغه ته وحي کلامي ویل کېږي چې الله پاک براه راست د خپل پیغمبر سره خبري وکي او په دې کې فرشته نه راځي، بلکې یو आवाज د پیغمبر ته راځي او دغه پیغمبر دغه आवाज اوري. لکه موسی علیه السلام چې بکله الله پاک کوه تور ته وبلو، نو الله پاک به سره وحي کلامي کوله، د خبرو په ذریعه سره الله پاک په خپل باندې هغه ته وحي کوله، او دا د وحي د ټولو نه بهترین او غلوي او غوره قسم دی. او دریم وحي ملکی هغه ته ویل کی، یعنی د فرشتي په ذریعه سره چې فرشته په خپل اصل شکل کې راشي یا د انسان په شکل کې راشي یا مخامخ قران شي خو د پیغمبر پړه کې خبر واچي، نو دې ته وحي ملکی ویل کی. نو د وحي درې اقسام ذکر شو: وحي قلبي، وحي کلامی، او وحي قلبي، وحي کلامی او وحي ملکی، یعنی د فرشتو په ذریعه سره چې کوم وحي کیږي. نو دا د وحي درې اقسام شو او د وحي معنی شو. کوشش وکړئ ملګری سبق واورئ، که په یو پیر اوریدو سره سبق په سمجھ کې رانه شي دوباره واورئ، او که بیا هم پاسې باندې تاسو پوه نه شئ هغه باره کې تاسو کوئ، خو کوشش کوئ سبق خامخا اورئ. جزاک الله خیر.